إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د صدقې کولو صحیح او مسنون طریقه. وقال الله تعالی، الله تعالی ارشاد فرمایلی دی د سورۃ بقرہ 262 نمبر آیت ته، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الله پاک فرمائی کم خلق چې د الله لار کې خرچ کوي او بیا د خرچ کولو پسې نه پچا باندې احسان او ښېګړه باتی او نه چاته تکلیف ورکوي. حضرات مفسرین رحمهم الله فرمائی وی دی آیت کی اللہ پاک د صدقې صحیح او مسنون طریقه ښودلې ده چې کوم خلق د الله لار کې خرچ کوي نو په دې خرچ کولو کې اخلاص ضروری دی، اخلاص. او دې سره سره اخلاص سره سره خرچ کولو نه بعد به د خپل احسان او ښېګړه په مخکې نسباتي او چاله چې څه ورکړي دي نو هغه ته به ایذا نه ورکوي، تکلیف. کم کس چې داسې خرچ ونه کړي نو د هغه دا خرچ کول بربادیږي، نیکي پې نه ملاویږي بلکې الټا پکړ دی پې بیا، نیکی برباد، گناہ لازم. علامہ بغوی رحمہ اللہ فرمائی چې عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرمایلی دی چې زما والد صاحب فرمایلی دی چې کله ته چاله سور کی او بیا ته محسوسه کی چې دا ستا سلام هم په هغه باندې اوس ګران دی، بوج دی، نو بیا ته داسې کار کوو هغه ته سلام قدرې مه کوه، خو په خبره ځان پوهېل پکار دي. سلام سلام بویه نو یو خو د مسلمانۍ سلام دی، هغې کې خروز سترګې تندې ټیکي، او یو مې چې په چا باندې احسان کړی کیړی مې ورکړي نو هغه سلام کې مې ورته وایم چې لکه برابرې دي، کیړی مې درکړي سلام علیکم کنه، څادر مې درکړی دی څادر ته هم ګورم سلام علیکم، پوز او خوله کې ځان ورننباسم، دغه سلام منه دی. هسې نه چې دا خدایي سلام او د مسلمانۍ سلام دام ورپسې ورپرېږدئ، ځان نه ښه سړي جوړ کړئ چې والله مونږ خو ډېر ښه سړي یو او مونږ خو احسان چې وکړو نو اوس خو مونږ مسله واورېده چې بیا په هغه باندې سلام هم نه اچئ. د دې مطلب دا دی چې ورته به ښودنه نه کوې،